إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين دا طول بادشاہ دا طول زبردست ها رب العالمين چه تمام کائنات خالق و مالک دے ها الله چه تمام کائنات متصرف و منتظم دے ها رب العالمين چه دا غیب صفاتو کی او صفت فعال لما يريد دے رب العالمين چه سکی سوخ چکی سرن چکی چاسر چکی کولیشی دا الله رب العالمین دا سوک تپوس نشی کولے خدا اللہ رب العالمین پا صفاتو کی دا صفت موجود دے چی وهم یسألون دا مکلف مخلوقات چی ہر سمر دی خواہ آغا انبیاء دی او کا امت دے خواہ آغا باچاہان دی او کا رعیہ دا خواہ آغا مالدار دی او کا غریب دے دا ہر یو فرد نبا اللہ رب العالمین تپوس کئی زما محترمو دا انسان پا ذہن کی دا سوال لازم چی اللہ رب العالمین دا تپوس او دا پختن دی وجہ نکی چی اللہ رب العالمین زمونگ دا اعمالو نا خبر ندے مونگ چی پا دنیا کی سکو دا غیر نا خبر دے نظمہ محترمو بلکہ اللہ رب العالمین تا دا ہر سخ معلومات شترے وعلیم بذات الصدور ذات دے خدا تپوس او دا پختن دا دی دا وجہ نکی چی انسان سبا دا اخبر اعمالو نا منکر نشی انسان چې د الله رب العالمین مخ ته ودرېږي او الله رب العالمین ته تپوس کوي چې انسان دا کار دی ولې کړو په دغه وخت کې به انسان د خپل اعمالو نه منکر کیږي نو الله رب العالمین د دې منکر کېدو د وجې نه چې دا انسان د خپل اعمالو نه منکر کیږي موږ سره کرام کاتبین کې نه ولې دي هغه زموږ ته خبرې د خولې نه چې کومه خبره راوځي که خبره راوځي هم لیکي او که غلطه خبره راوځي هغه هم لیکي سبا به دغه عمل نامه زموږ مخې ته لکه د ویډیو غوندې پرته وي موږ ته به د دنیا کم ژوند چې موږ تېر کړی دی 50 کاله 80 کاله 30 کاله 40 کاله د دې پوره حساب په هغه عمل نامه کې موجود دي او هغه به زموږ مخې ته لوستلی کېږي زما محترمو د دې وجې نه الله رب العالمین قرآن کې موږ ته وفرمایل چې انسان نیک عمل وکړه په نیکۍ طرف باندې ځان مخکېوالی وکړه ځکه سبا چې دا عمل نامه مخې ته کېښودلی شي بیا به په هغه وخت کې دا ارمان کې چې ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سچل دی عمل نامې دپاره د خو زما نه وړه ګناه پرېښې ده او نه یې غټه ګناه پرېښې ده د خو هر څه راګیر کړي دي دا به څه چل کېږي
د دې د وجه زما محترمو موږ د الله رب العالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږلو د الله رب العالمین د کونو کرونه رحمتونه دې بدلي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله اسماء او احکام د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د الله رب العالمین جنت او د الله رب العالمین خوشنودي او رضا په حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې موږ اجتناب سره د هغې نه موږ ځان ساتلو سره د الله رب العالمین د قهر او د الله رب العالمین د غضب نه بچ کېږو زما محترمو د دې د وجې نه چې الله رب العالمین موږ ته پیغمبر راولېږلو او دې پیغمبر موږ ته دا وفرمایل چې انسانه که چېرته ته بد عمل کې نو د بدۍ لار څه شی دی هغه جهنم دی او که نیک عمل کې نو د نیکۍ لار څه شی دی هغه جنت دی چې کله الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته رامبعوث کو نو ورته وفرمایل چې وانذر عشیرتک الاقربین ای پیغمبر لاړ شه خپل خپلوان اول ویروه داعی سړي ته هم دغه پکار دی چې ټولو کې مسله چې شروع کې اولنۍ مسله به د کوم ځای نه شروع کې د خپل جماعت نه د خپلې مدرسې نه د خپل د کور نه به شروع کې زما محترمو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه چل وکړو صفا غونډۍ ته وختو او دا خپل خپلوان ترونه د ترونو زامن دا ټول دا وغوښتل او دا یې ورته وویلې چې زه په تاسو کې څنګه سړی یم هغه ورته وویلې چې ما جربنا بک الا صدقا موږ خو په تا باندې د دروغو تجربه نه ده کړې خو چې کله تجربه کړې ده ته رښتونې ثابت شوی په هغې کې هغه همداسې ده ویا همداسې ده وایي که چېرته زه تاسو ته دا ووایم چې د غره د شاته یو لښکر دی په تاسو باندې حمله کوونکی دی تاسو به زما خبره ومنئ او ولې نه منو بیا یې ورته وویلې چې فإني أنا لکم نذیر مبین زه ستاسو دپاره یره درکوونکی یم د الله رب العالمین د عذاب نه د الله رب العالمین د ګرفت نه نو د دې یرې خیال وساتئ او هغه اعمال پرېږدوئ چې کوم د الله رب العالمین د قهر او د الله رب العالمین د غصې سبب ګرځېږي سمدستي ټولو کې اولنۍ مخالفت چې زما محترمو د داعي سړي ته شروع کېږي هغه د کوم ځای نه شروع کېږي د کور نه شروع کېږي چې د خپلوان کور کې ستا رونه ستا خویندې ستا مور او پلار هغه تا سره موافقت لري هغه تا سره څنګ په څنګ ولاړي نو ستا دعوت مخ په وړاندې ځي زما محترمو خو که چېرته ستا خپلوان مور او پلار ستا رونه ستا خویندې ستا مخالف وي نو ستا دعوت مخ په وړاندې نه ځي دلته ابولهب راپاڅېد او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بدې ردې وویلې الله رب العالمین د سخته غوسه ورله او د هغې په ضم کې سورت روغ راولېږلو په قرآن کې چې کله دا سورت لوستلی کېږي عذاب یې هغه ته ملاوېږي زما محترمو وګورئ زما محترمو بیا الله رب العالمین د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تایید دپاره د ده تره هغې څنګ په څنګ ورته ودرولو هغې ورته ملاتړ جوړ کړو څومره وخت تاسو سیرت ولټوئ په سیرت په واقعاتو کې دغه خبره راځي چې مشرکین مکه څو ځله ابو طالب خواله رالل او ورته یې ویلې چې دا خپل وراره منې که د دې خبرو نه منې که دا خپل وراره د دې خبرو نه تر دې پورې په دې خبره باندې هم رالل چې یاره ته دې خپل وراره نه څه غواړې که ته دا وایې چې زما دا وراره ښایسته دی خوش اخلاقه دی موږ تا نه به د دې په بدل باندې یو بل د مکې ښایسته هلک به درکړو خوش اخلاقه به وي ښایسته به وي هغه ستا د وراره والي مینه به دې پرې ماتېږي زما محترمو تر دې پورې مشرکین ورغلل ابو طالب ورته ویل چې نه دا څنګه کېدی شي چې زه خپل د زړه ټوکره تاسو ته درکړم او بل سړی ځان نه چې کوم دی نو خپل جوړ کړم دا خو هېڅکله نشي کېدلی نو وګورئ زما محترمو الله رب العالمین د خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د رسول الله یو ملاتړ پیدا کو اگر که ته ایمان نو راوړې اگر که ته اسلام نو قبول کړې خو الله رب العالمین د دې ملاتړتوب دپاره خپلوانو کې سړی را پیدا کړو زما محترمو د دې د وجې نه زما محترمو چې کله د یو داعي دین یو داعي دعوت هغه مخ په وړاندې ځي نو هغې دپاره لازم دا ده چې خپل خپلوان دې خپل تابع کړي خپل خپلوان دې په اعتماد کې واخلي زما محترمو بیا ورپسې دویمه خبره هغه دا ده
چې خپل به هم عمل کوي، خپل به هم متبع د سنت وي، دا نه چې خلکو ته دعوت ورکوي خپل چې څه مرضي صحیح زړه غواړي هغه کوي. نظم محترمو ځکه تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات زندگی خپل مخې ته کېدوي، هغه څه کړیو چې دعوت به خلکو له ورکو، هغه عمل هغه به خپل ځان ته مخې ته یخیو، په هغې باندې به عمل کولو، په کعبه کې به مونځ کولو، په ښکاره به مونځ کولو، خو خپل متبعینو ته به دا خبره کړې چې تاسو ښکاره مونځونه مه کوئ ځکه حالات صحیح نه دي. زما محترمو چې کله په تا باندې حالات برابر شي نو بیا به د خپل د عقیدې اعلان به وکړي، خپل عقیده به مخ ته وړاندې راولي. نو همدغه رنګ زما محترمو الله رب العالمین مونږ ته ښایسته مسلک را نصیب کړی دی، ښایسته دعوت د قرآن او د حدیث را نصیب کړی دی. مونږ ته هم پکار دی چې په دې دعوت باندې مونږ مخ په وړاندې لاړ شو، په دې باندې وروستو پاتې نه شو. داسې ونه کړو چې یاره کوم جومات ته لاړ شو هغه جومات کې زمونږ د مسلک یا زمونږ د دعوت یا زمونږ د منهج په طریقه باندې څوک مونځ نه کوي، تم لاړ شي د هغه په طریقه باندې ودرېږي. نظم محترمو په دې کې ستا کامیابي نشته دی. ته دا مه وایه چې دا خلک عمل کوي نو خیر دی د خلکو په طریقه باندې به مونږ هم وکړو. نه، که ته چېرته دعوت نشي کولی، ته که چېرته عمل نشي کولی، ته خپل دعوت په دې طریقه باندې شروع کړه چې هلته لاړ شه او خپل په طریقه باندې مونځ وکړه، خپل په طریقه باندې اودس وکړه، خپل په طریقه باندې خپل مونځ وکړه، سنت وکړه. دغه عمل ستا دپاره یو خاموش دعوت دی د هغو دپاره. زما محترمو ته چې خپل عمل کې دا داسې ده لکه دې خلک رابلي د هغو په زړونو کې به الله رب العالمین دغه خبره واچوي چې وګوره دا ټول غټ جومات ډک جومات یو رنګې مونځ کوي، دا یو کس پکې بل لګي مونځ کوي. دا هم یو قسم ستا دعوت دی. زما محترمو بیا انسان ډېر ګناهګار دی، ډېر خطاکار دی. زما محترمو هر انسان په زړه کې به دا خبره راځي چې یاره زه ګناهګار یم، زه خطاکار یم، که چېرته الله رب العالمین ما نه به راضي کېږي که نه به راضي کېږي، الله رب العالمین به زما نه خوشحالېږي که نه به خوشحالېږي. نو زما محترمو الله رب العالمین موږ ته په قرآن کې دا وفرمایل چې یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. هغه کسانو چې په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی، زیاتې هم کړی دی، ګناهونه هم ډېر کړي دي، تاسو د الله رب العالمین د رحمت نه مه ناامیده کېږئ. وحشي رضی الله عنه د حمزه رضی الله عنه قاتلو ډېر مسلمانان شهیدان کړي وو، خو په آخره کې چې ایمان راوړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راځي او ته فرمایي چې د الله رسوله زه خو ډېر زناکار یم، ډېر قاتل یم، ډېر قتلونه مې کړي دي، ډېر ګناهونه مې کړي دي، آیا الله رب العالمین به ما وبخي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او چې ته د الله رب العالمین ته د رښتوني زړه نه توبه وباسې، صدق دل نه توبه وباسې، د الله رب العالمین خواله ورشې نو الله رب العالمین به خامخا تا ته معافي وکړي. په دغه وخت کې الله رب العالمین دغه آیات راولېږلو چې یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. په خپل ځان باندې څونه زیاتې کړی دی، د الله د رحمت نه مه ناامیده کېږئ. خو یو خبره یاد وساتئ، انسان په زړه کې دا خبره را نه شي چې الله رب العالمین غفور رحیم دی، ګناهونه وکړه، خپل د زړه مرضۍ مطابق ژوند تېر کړه، بیا به زه څه وکړم؟ توبه وباسم. هېڅ پته نه لګي. زما محترمو الله رب العالمین په تا باندې مرګ داسې حالت کې راولي چې ته په ګناهونو باندې اخته یې، په ګناه باندې روان یې او تعالی مرګ راشي. د دې د وجې نه الله رب العالمین موږ ته وفرمایل چې وانیبوا الی ربکم واسلموا له. الله رب العالمین رحمت په کوم وخت ته متوجه کیږي؟ په دوه وختونو کې ته متوجه کیږي. یو هغه وخت چې ته د الله رب العالمین طرف ته انابت وکړي، جمعات ته راشي، سر په سجود شي، الله رب العالمین ته عبادت کې، د الله رب العالمین بندگی کې، د قرآن کریم تلاوت کې، ذکر اذکار کې، سحر او د ماښام ذکر کې، دا ټول انابت الله رب العالمین طرف ته. زما محترم واسلموا له او دی الله رب العالمین ته ځان تابع کړي چې کوم حکم تا ته راځي، کوم کار تا ته مخې ته کېږي، ته په هغې کې دا وایې چې آیا په دې باندې د الله رب العالمین فیصله موجود ده او که نه موجود. ټیک ته تا ته معلوم نه وي، ته لاړ شه د ملیانو نه تپوس وکړه. خو داسې ملا نه زما محترمو نن سبا داسې ملیان پیدا شوي دي چې هغه تا ته
د قرآن کریم حدیث، د قرآن کریم تفسیر، د قرآن کریم آیات هغه تا ته پیش کوي، خو د هغې معنا غلطه تا ته کوي. زما محترم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث تا د مخ په وړاندې ږدي، خو چې کوم ځای کې خپل مطلب وي، کوم ځای کې چې خپل شهرت وي، هغه تا ته بیانې، د هغې نه وروسته نور تا ته نه بیانې. زما محترمو ته لا دا څه کې شیطان چې کله آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله، هلته چې دی نو ودرېدو، د الله رب العالمین سره مناظره شروع کړله. دلته نن سبا دنیا کې هم چې ته چاته د الله رب العالمین کلام، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کې، هغه تا سره چې دی نو په مقابله باندې ودرېږي چې نه ته په څه پوهېږې، ته خو عامي سړی. دا کار د مولیانو دی، او مولا مونږ ته چې دی نو دین نه بیانوي. آخر مونږ چېرته لاړ شو؟ شیطان الله رب العالمین نه څه وویلې؟ انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. کوم وخت چې الله رب العالمین تپوس کوي چې تا ولې سجده ونه کړې چې کله ما تا ته حکم وکړو؟ دلته هغه عاجزي نه کوي، انکساري نه کوي، ځان نه تسلیموي. نو چې ځان نه تسلیموي څه یې ورته ویلی چې الله زه خو غوره یم د ده نه، دا دې د خاورې نه پیدا کړی او زه دې د اور نه پیدا کړی یم. اور غوره دی که خاوره غوره ده؟ نو الله رب العالمین مقابله خوښه نه شو، هغه یې ولټلو، لعنتي کو، د مخ د ځمکې نه یې ویستلو. زما محترمو نو همدغه رنګې چې کوم ملا ته د الله رب العالمین دین او توحید ورشي او هغه په هغې کې چون چرا کوي، هغه په هغې کې د ځان نه خبرې جوړوي، هغه په هغې کې چې دی نو قیاساتو ته تاویلې ماویلې ته ځي، نو زما محترم هغه شان دین الله رب العالمین د قابل د قبول نه دی. د دې یو مثال زه تاسو ته در کوم. زما محترمو یو وخت یو کس یو امي ته یو آیات بیانې. زما محترمو په څه باره کې؟ وایي ګوره الله رب العالمین په هر ځای کې موجود دی. وایي دا دلیل تاسو واورئ، ستاسو عقل هم دا نه تسلیموي. زما محترمو چې تاسو امیان یې او دا مولا دغه شانتې خبره هغه د امیانو ته بیانې. زما محترمو هغه څه وایي؟ وی الله رب العالمین زمونږ په نفسونو کې موجود دی. الله خپله وایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون، زه ستاسو په نفسونو کې موجود یم، تاسو ما نه وینئ. څونه غلطه خبره. زما محترمو خو امي سړی چې ناست یو مولا ورته داسې خبره کوي، د هغه په زړه کې خامخا دغه خبر راځي چې ګوره مولا دی، مفتي دی، جماعت امام دی، موږ ته دا خبره وکړه، زه یې منمه. حالان کې هغه د الله رب العالمین قرآن تا ته پیش کو، د قرآن کریم آیات تا ته پیش کو، خو ترجمه او تفسیر تا ته غلطه وکړه. دی آیات کې الله رب العالمین مونږ ته د جنتیانو تذکره کوي او د الله رب العالمین خپل نعمتونه مونږ ته شماري چې انسانه تعالی ما دا نعمت درکړی، دا نعمت مې درکړی، دا نعمت مې درکړی. آخره کې دا وایي هغه ټول هر څه پرېږدوه، وفي انفسکم دی خپل نفس ته خو ته وګوره څه قسم نعمتونه الله ستا په دې نفس کې اچولي دي. دا غوږونه دې وګوره، دا سترګې دې وګوره، دا نظام هاضمه دې وګوره، دا کلمې شوې، دا معده شوله، دا تریخې شو، دا چې کوم تورې شو، دا کلیجي شوه، دا ټول الله رب العالمین داسې سیستم باندې انسان کې جوړ کړی دی. دا د الله نعمت دی که نه دی تاسو ته؟ او مولا را پاسېږي دعوت څنګه ورکوي، ترجمه څنګه کوي؟ وفي انفسکم، الله وایي زه ستاسو په نفس کې موجود یم، افلا تبصرون، ته نه وینې ما لره؟ نو زما محترمو د دغه شان مولیانو نه ځان وساتئ، ځکه دا تاسو ګناه طرف ته آماده کوي. دا تاسو د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو په مقابله کې ودرئ. او څوک چې نیکی طرف دعوت ورکوي، څوک چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم توحید طرف دعوت ورکوي، د هغې دین او شریعت طرف دعوت ورکوي، دی ودرېږي سم دستي مقابلې ته. چا پرونه بله ورځ ستاسو جماعت ته داسې مولا راغلی، دا بیان یې کړی، څوک دی هغه راولی چې زه ورسره مناظره وکړم، زه ورسره بحث وکړم. ولې ته خو د هغې خبره واوره چې آیا دې مولا څه ویلي دي، دې مولا څه خبره کړې ده چې ته راپاسېږې او د هغه مقابلې ته ودرېږي، ته راپاسېږې د هغې پسې بدرت وویل. هغه هم قرآن بیان کړی، هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کړی دی. ته ټیک ده د خپل د سترګو نه، د خپل دل او دماغ نه دا تعصب لرې که، خپل د سترګو نه، خپل دل او دماغ نه دا تقلید دا لرې که. بیا وګوره هغه خبرو ته سوچ وکړه چې آیا ده څه بیان کړي دي موږ ته،
د موږ ته د الله او د الله د رسول حدیث بیان کړی دی د هغې قول د هغې حکم بیان کړی او که د خپل د ځان نه کومه خبره موږ ته بیانه کړې ده زما محترمو که په دغه شان مولیانو باندې موږ ورلو او د هغې مسلې موږ واورېدې او په هغې باندې موږ عمل وکړو نو ګورې سبا په قیامت کې موږ په دې خبره باندې نه خلاصېږو چې الله زه څه خبرو به دنیا کې ملا صاحب و جماعت ته به راغې ما ته تپوس وکړه ما ته مسله بیانه کړله لکه نن سبا موږ به وایو که نه د اپیان خلک وایي الله بلا او به ګردنې ملا مړه وایي ما څه چل کړی دی ملا نه مې تپوس وکړو عمل پې کومه که صحیح خو صحیح به که غلط او ګناه د هغه په سر باندې داسې وایو موږ که نه وایو خو زما محترم الله رب العالمین موږ ته دا وویلې چې د یو انسان ګناه بل انسان نشي اوچتولی ولا تزر وازرة وزر اخرى یو انسان بوج بل انسان نشي اوچتولی دې خبرې ته به سوچ کې د دې خبرې طرف ته به راځي علما ډیر موجود دي خو ته به هم خپل تفتیش او تلاش کې چې آیا دې عالم ما د څه قسم مسله بیانه کړله د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم وینا یې راته وکړله خو آیا د دې مسله کې دا ترجمه دا تفسیر چې راته بیان کو دا یې راته صحیح بیان کو که غلط راته بیان کو په دې باندې زه عمل وکړم او که ونه کړم که په خپل د ځانه خبره باندې عمل شروع کړو زما محترمو د قیامت په ورځ باندې بیا موږ دا ارمان کوو چې انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ای الله دنیا کې خبر نه وم امی سړی وم مزدورکار سړی وم زمیندار سړی وم خو جماعت ته برانه مولا صاحب به ته مسله بیانه کړه ما په هغې باندې عمل وکړه زه څه خبر وم ما خو د مفتي صاحب دی مولا صاحب خبره منلې ده فاضلونا السبیل ته خو د سمې لارې نه ګمراه کړی یم زما محترم په دې خبره باندې خلاصې نشته ده خپل تحقیق خپل تلاش وکړو بیا به راځو الله رب العالمین مخې ته به سوال کوو چې الله په دې دین باندې ما ډېر تلاش وکړو په دې دین باندې ما ډېر تفتیش وکړو خو ته ما حق ته ورسې او الحمدلله الله رب العالمین موږ ته داسې یو منهج او داسې یو مسلک را نصیب کړی دی چې په هغې کې هیڅ قسم ته تورتم نشته زما محترم تیاره پکې نشته دی هر څه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د قرآن او د حدیث موافق دی نو ولې موږ د دې نه وروستو شو زما محترم ولې موږ د دې خلکو د خبرو باندې راشو سبا بیا قیامت کې موږ د الله رب العالمین مخې ته به عذرونه پیش کوو الله به زموږ عذر بیا نه مني همدغه مولیان به بیا هغه ټیم کې دا وایي چې تا ولې سوچ نه کولو تا ولې فکر نه کولو لکه شیطان به هغه چې کله وسوسې اچي انسان ته او انسان په هغه وسوسې پسې رواني قیامت په ورځ به دا انسان وایي دا شیطان به انسان ته وایي ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم الله رب العالمین تاسو سره وعده کړی او ما سره وعده کړی و خو ما د هغې وعدې څه خلاف وکړو وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما دپاره په هغې باندې څه دلیل موجود نه خو ما تا ته صرف یو ورکوټ شانتې خبره به مې وکړله چې دې له مور دا خو هسې خبرې کوي دا وابي دی دا فلانی دی دی بل ملا نه لاړه دا صحیح خبره بیانوي دا داسې کوي دا هغسې کوي ما خو به تا ته صرف دعوت درکو فاستجبتم لی تا به سمدستي هغه قبول کړو نه به دې قبلولې دنیا کې که نه دنیا کې به دې په هغې باندې سوچ کړی وی فلا تلوموني ولوموا انفسكم نن ما ملامته نن خپل ځان ملامته کوه ولې چې ما خبره دې منله او الله مو ته فرمایي چې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دی او دا په دشمنۍ سره ونیسه زما محترمو سوچ پکار دی دنیا کې قسمه قسم خلق پیدا شوي دي د خپل د شهرت دپاره د خپل د مشهورۍ دپاره نن سبا تاسو ګورئ دا سوشل میډیا راغلی ده په دې باندې خپل ځان مشهوروي په دې باندې خپل ځان ښکاره کوي او د قرآن او د حدیث خلاف خبرې د قرآن او د حدیث ځان نه جوړ کړی شوي منګړت خبرې د قرآن آیات به تاسو ته پیش کړي او هغه منګړت خبرې به په هغې باندې ثابتوي زما محترمو څه دپاره ځان به مشهوروي د دې د وجې نه زما محترمو د داسې خلکو خبرو نه د داسې خلکو د ویناګانو نه د داسې خلکو د تقاریر نه ځان وساتئ ټیک ده زه دا نه یم چې مې اورئ واورئ خو د قرآن او د حدیث په تله باندې وتلئ چې آیا دې کې څونه رښتیا ده او څونه دروغ دي
ځکه نن سبا مولیان هغه چې دی نو علم نه بیانوي، هغه چې دی نو قرآن او حدیث موږ ته نه بیانوي، هغه موږ ته دین نه بیانوي، هغه موږ ته چې کوم الله او د الله د رسول شریعت دی هغه موږ ته نه بیانوي. هغه چې کله منبر ته ودرېږي، کله تقریر ته ودرېږي، نو سپیکر ته ودرېږي، نو تاویل ماویل پسې لګیا زما محترمو، اخوا دېخوا خبرې بیانوي. دا الله بنده زمونږ دا عوام، زمونږ دا خلق دا علم ته، دا دعوت ته، دا د قرآن او حدیث احکاماتو ته وږي ناست دي. دا بیان که چې دیو پوه شي سبا ستا دپاره چې دی نو یو دغه پیش کړي چې الله موږ ته دا کس راغلی و جومات ته او ده موږ ته دعوت پیش کړی دی. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ دل او دماغ په دې خبره باندې کلاو کړي چې موږ د الله رب العالمین دین او د الله رب العالمین شریعت هغه کما حقه تسلیم کو او په هغه باندې عمل وکړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو الله رب العالمین مونږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبرې د پاره را لېږلی دی چې مونږ د الله رب العالمین دین د الله رب العالمین شریعت هغه مونږ په خپل زندګۍ کې راولو او کامیابی حاصله کړو. د الله رب العالمین چې کوم جنت مونږ تیار کړی د هغې موافق باندې عمل وکړو او هغه مقدر زموږ وګرځېږي. زما محترمو د دې د وجې نه کوم یو عمل چې انسان کوي هغې ته دې سپک نه ګوري چې یاره دا ورکوټی عمل دی په دې باندې مه څه وکړم څه پته لګي الله رب العالمین نو ما ته اجر راکوي که نه راکوي. نه زما محترمو بلکې هغه عمل ورکوټی وي لوی وګڼه چې یاره الله رب العالمین به خامخا مو دا نیکي په دې راکوي. ځکه د قیامت ورځ دا ډېر سخترینه ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت کې د دې حالات بیانول چې انسان چې د قبر نه راپاسېږي نو ابلخ پې به ناسنته به بربنډ به زموږ مور بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها هغه ناسته وه. وفرمایه چې الله رسوله دا خو به ډېر یو بدترین شرمناکه ورځي چې انسان به یو بل ته ګوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ابنه صدیق دا داسې ورځ ده چې انسان به خپل نیکو په ارمان کوي چې یاره دا نیکي مې کړی وی دا نیکي مې کړی وی چې نن زه د دې سختې ورځې نه بچ شم. نو زما محترمو هر قسم نیکي چې کوئ هغې د سپک مه ګورئ، هغه د اوچت نظر باندې ګورئ چې هغه نیکي وکړئ. د دې د وجې نه موږ ته الله رب العالمین دا فرمایي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله رب العالمین دپاره ښایسته ښایسته نومونه دي، هغه ښایسته نومونه باندې الله رب العالمین راوبلئ. مونږ څه کوو خپل د سستیا د وجې نه خپل د کمتوحۍ د وجې نه هغه نومونه مونږ د الله پرېښي دي، ځان هم نومونه جوړ کړي دي. او قرآن کریم دا داسې یو کتاب الله مونږ له رالېږلی دی چې د دې تلاوت مونږ کوو نو الله رب العالمین مونږ له په یو حرف باندې 10 نیکیانې راکوي. حدیث کې راځي چې الف لام میم حرف نه دی بلکې الف حرف دی، لام حرف دی، میم حرف دی. چې یو انسان الف لام میم وایي الله رب العالمین 10 نیکیانې ورکوي.
او قرآن کریم کې د الله نوم څه ذکر شوی دی؟ الله ذکر شوی دی، رحمان ذکر شوی دی، رحیم ذکر شوی دی. موږ څه کوو؟ دا ټول نومونه پرېښي د ځان هم جوړ کړی شوی نوم چې هغه خدای دی هغه مخې ته راوستی دی. زما محترمو بیا چې موږ دعا غواړو یا خدایا یا خدایا کوو او زموږ دعا نه قبلېږي، بیا موږ دا وایو چې یاره الله رب العالمین یو زه لیدلی یم چې دا مصیبتونه به ما باندې راولي، دا تکالیف ما باندې راولي. زما محترمو الله خو موږ ته دا وایي چې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. ته چې دعا غواړې نو د الله په نوم باندې وغواړه، د رحمان په نوم یې وغواړه. او موږ دا پرېښی دی نو موږ به څنګه چې دی مصیبتونه زموږ نه ختم شي، زموږ به څنګه قرضونه زموږ نه ختم شي، زموږ بیماریانې به څنګه موږ نه ختم شي. هغه خلاصه کې چې په دې یو الله ویلو باندې الله رب العالمین موږ له سولیخ نیکیانې راکوي. تاسو ټوله ورځ خدای خدای کوئ، الله یو نیکي نه درکوي. زما محترمو نو ولې د قیامت هغه د سختۍ نه ځان بچ کولو دپاره دا وړه نیکي خپل ځان ته مخې ته کېدو او دا خدای لفظ د خپل د خولو نه لرې کو او الله رب العالمین به جاري کو چې دعا غواړو که مونځ کوو که چاته ښه وایو هم د الله نوم په هغې باندې جاري وکړو. زما محترمو چې مونږ ته سولیخ نیکیانې کم از کم میلاوي شي. نو زما محترمو الله رب العالمین چې مونږ ته دا دین را رسولی دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې په دې باندې هغو تکالیف برداشت کړي، سختیانې برداشت کړي او دا دین مونږ ته را رسېدلی دی. اوس چې مونږ په دې باندې عمل نه کوو، اوس چې مونږ په دې په لار باندې نه ځو، دا کمزوري دا کوتاهي زمونږ ده، دا د هغه علماو د هغه مشرانو نه ده. مونږ ته هم پکار دی چې مونږ کوم خبره اورو کومه مسله اورو هغې باندې بیا وروستو تحقیق وکړو، په هغې باندې وروستو جانچ پړتال وکړو. دا نه داسې ونه وایو چې یاره بس ملا صاحب مسله یې راته بیانه کړه زه بیا عمل کوم، که صحیح و خو صحیح ده او که غلط و هغه پوهېږه د هغه غاړه پوهېږه. په دې باندې زما محترمه موږ نه خلاصېږو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زمونږ په خلونو باندې خپل کلمات چې هغه نوم د الله دی هغه جاری کړي چې موږ ته بیا په هغې باندې سولیخ نیکیانې میلاویږي. زما محترمو او الله رب العالمین موږ کم دین کم شریعت چې پیغمبر موږ ته را رسولی دی په هغې باندې کما حقه د عمل کولو توفیق راکړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر کې نږدې